بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او د سونو پښتونخوا د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه باندې زمونږ پروګرام به خبر پښتونخوا کتونکو تاسو ټول ته د پیښور سټوډیو نه تاسو قربان محمود جان بابر هرکلی وي. نو نن زمونږ د پروګرام موضوع چې کوم دی هغه دا دی چې مونږ کوشش کوو چې مونږ جایزه واخلو چې د زمونږ نه د پاکستان چې دی دا د څو میاشتو یا د کال یو نیم راسي بلکې هغې نه هم لږ غوندې مخکې د مشکلاتو سره مخ دي، معاشي مشکلاتو سره مخ ښکاري. داسې ښکاري چې بس ګراني ډېره زیاته شوې ده او یقینا هم چې زیاته شوې ده. پټرول قیمت خیجي لګیا دی، د بجلی قیمت خیجي او مختلف د بازار کې چې کوم زموږ امروزه د استعمال څیزونه د هغې قیمتونه خیجي. دا هر څه چې یو حکومت کوي نو دا څنګه کوي او دې دپاره دا حکومتونه ولې دا چل کوي؟ آیا دا د ضرورت مطابق داسې حالات داسې وي چې دا قسمه فیصلې کیږي؟ او خلک خو په پاکستان کې دا هم وایي چې دا موجوده حکومت چې کوم دا خو اوس لاړو نو دا خو به اوس په راتلونکي الیکشن کې برخه هم اخلي، نو دې خو دا نو کول پکار. نو که دا نه کول نو لکه دا ولې وکړه؟ ځکه چې دا خو اکثر مونږ ګورو سیاسي خلک چې کوم یې هغه خپله په حلقه کې خلک نه خفه کوي. نو دا ولې داسې کیږي لګیا دي او مونږ سره څه چل دی چې دومره ډېر زیاته سختي روانه ده او په دې کې څه نرمي هم کیدی شي که نه، او په راتلونکي وخت کې به د دې څه اثرات وي. نو مونږ ویل چې غوندې په دې باندې خبره وکړو او تاسو له معلومه ده چې مونږ کله پروګرام کوو نو په پروګرام کې مونږ دا کوشش کوو چې مونږ په ساده ژبه کې خپلې خبرې وکړو او تاسو هم پکې خبرې وکړئ او تاسو خپل تپوس وکړئ. دلته چې کوم مېلمانه یاست یا تاسو له جواب درکړي مونږ هم کوشش کوو چې خپل څه جواب را سره وي او پکې وکړو دا لکه د مونږ د اجرې او د بیټک یو مجلس چې خپلو کې خلک څنګه کوي. نو نن به هم مونږ په دې معامله باندې خبرې کوو چې دا شیزونه ولې دومره ډېر زیات اچانک داسې ګران روان دي. او مونږ ته خو دا ویلی کېږي چې په پاکستان کې پټرول هم روس راولېږل، ارزان پټرول او دلته کاڼي راووته او دلته ګران شیونه راووته او دلته ګیس راووته او دلته پټرول راووته او دا ډېر زبردست مخکې روان یو، بس زبردست هغه کېږي. او سعودي عرب هم لګیا دی دلته وایي چې دغه کوي او نور زموږ ملګري ملکونه په پاکستان کې سرمایه کاري هم کوي لګیا دي. نو مونږ دا جایزه اخلو چې آیا څومره وخته پورې به دا داسې مشکل وي او آیا دا چې کوم د خوشحالۍ اعلانات کېږي په دې کې څومره حقیقت دی؟ په دې به خبرې کوو. تاسو به هم په دې پروګرام کې هر وخت په شان تاسو هم نن پکې برخه اخیستی شي. خو زه به لږ کوشش کوم چې یو څو منټه داسې مونږ یو 12 منټه خپل مېلمه سره خبرې وکړم چې هغه مونږ په دې خبره باندې لږ پوه کړي، ځکه چې په دې معامله باندې پوه دی. او ما سره مېلمه دی دې وخت کې ډاکټر سلیمان امین صاحب. ډاکټر سلیمان امین صاحب چې کوم دی نو اسسټنټ پروفیسر دی د پېښور یونیورسټۍ او هغه د اکنامکس د معاشیاتو چې دا زمونږ کوم نظام دی چې دا مونږ سره معاشیاتو دا نظام مونږ دې ته وایو چې سره دي کور کې پراته دي، څومره پیسې دي را سره په دې چې مونږ دا ژوند تېرو، دا چې مونږ خپل حساب کتاب کوو چې په دې ځل به پکې یار په دې به دا کار کوو، په دې به دا چل کوو، دا ځل به لور ودوم، دا ځل به دیوال خېجوم، دا ځل به ورسره چې کوم دی نو دا یو موټر سایکل په ځای به لږ موټر به اخلو، یا به دا ځل مونږ څه ګزاره کوو چې مونږ خپل کور وچلو. دا چې کوم دا ټول مونږ څه کور کې کوو دې له معاشیات وایي. نو بیا دا چې کله مونږ په ملک کې کوو نو دې هم بیا معاشیاتو یو بیا دې کې بجټ چې دا جوړېږي دا ټول هر څه په دې کې دي. بس زه خو پې همدومره پوهېدم ډاکټر صاحب چې دا ما څومره وویل. ډاکټر صاحب تاسو لپاره پروګرام کې هرکلی یم. ډېره مهرباني تاسو. ډاکټر صاحب دا چې ما سویل معاشیات هم دې ته وایي؟ بالکل چې همدغه کم کور کې چې کم دا مونږ خرڅ جمع پونجي کوو او کمې پیسې مونږ سره یو څومره رالې او څومره لاړې دا ټول بس معاشیات دي. نن سبا هر یو سړی اکانومیست دی پوهېږي که نه؟ او دا ملکونه هم چې کوي نو دوی دغه کوي خلک وایي چې ویل د پاکستان معاشي حالت ډېر خراب. ولې د دې مطلب دا دی چې مونږ سره پیسې کمې دي او کار زیات دی. معاش خلک چې کله دا صورتحال چې خراب دی څه مطلب وي؟ معاشي صورتحال چې خراب د دې دا دی مطلب دا چې عام سړی چې دی نو هغه ته هر یو څیز ته اکسس نشته په اسانۍ سره، اسانه ورته نه ملایي. لکه دا هغه مونږ هغې ته لکه په ډېر اسان الفاظو کې ویایم نو د هغې مطلب دا چې ګراني ده، ډېره ګراني ده. ګراني ده او ګراني چې ده نو یو څو څیزونو سره تړلی څیز دی که نه جي. نو چونکې په ساده الفاظو کې زه ووایم داسې خو د ډېر د اکنامکس تیوریز دي او د اکنامک ډېر نو هغې چې مونږ په اسان الفاظو کې وایو نو ګراني بیسیکلی ریلیټډ ده زمونږ تیلو سره. تیل چې دی نو زمونږ د انرژي چې دی نو مین دغه دی کمپوننټ یا مین سیز دی. زمونږ کارخانې هم په تیلو چلی، زمونږ ترانسپورټیشن چې څومره سیسټم دی هغه هم په تیلو باندې چلی. خو مسله دا ده چې تیل چې دی نو تیل زمونږ خپل نه دی، تیل مونږ امپورټ کوو. تیل امپورټ کولو مطلب دا چې مونږ د سعودي عرب نه راغواړو یا مونږ د متحده عرب اماراتو نه راغواړو. نو هغوی ته چې کله مونږ پیمنټ کوو نو هغه ورته مونږ په ډالرو کې کوو. نو چې کله د ډالر قیمت خیجي یا د ډالر انټرنیشنل مارکیټ زمونږ چې څومره چې تیل ګرانیږي
په انټرنیشنل مارکیټ کې، نو هغه موږ ډیر زیات د ډالرو پیمنٹ کوو. نو چې کله د ډالرو پیمنٹ کوو نو ډالر قیمت هم برخیږي دې سره، یعنی هغه پاکستاني پیسو کې پیسې نه لري، هغه په ډالر کې پیسې، هغه موږ نه په ډالر. دا اصل کې دې ته وایي چې ډالرو خطر ډالر پریوت. دا اصل کې دې ته یو کانسپټ انټروډوس شو ډیر مخکې، دې ته هغه ته یو نوم ورکړو پیټرو ډالر. پیټرو ډالر یو کانسپټ راغلو ډیر مخکې، او هغه کې دغه چې کوم دی د سعودي عرب یا کوم چې د ګولف نیشنز چې په تیل کې ډیر مالامال دي، هغوی ترمنځ او د امریکای ترمنځ یو دغه شو معاهده شوی چې تاسو به د ډالر په د تیلو دغه چې کمی تیل وسره په ډالر خرڅوي، ډیر وسره په ډالر. او جی څنګه چې اوس دا سوچ را روان، سره در کیته به نه خرڅي، که څوک د بل کرنسي در کیته نه، ته د چین په کرنسي کې نه خرڅي، ته روس په کرنسي ته پیمنٹ په ډالر کې اخلي. نو دا مشکل جوړ کړی دنیا ته. او زبر د دې ایوز به تاسو سکیورټي در کوم، زبر ستا خیال ساتم، لکه تا باندې څوک حمله کوي زبر دی بچو امریکا دې زبر تاسو ته سره زما پیسې کې د تیل، نو دا یو کانسپټ دا ډیر مخکې شوی دی. اوس نو په دې په بدل کې څه نوې کانسپټس نور راځي، نوې کانسپټ اوس روان. چین وایي چې نه منه زینه منه، روس وایي زینه منه، بل ملک وایي زینه منه. نو چین چې وایي، نو چین هو اوس زه خو نشم ویل کنه، زم مراد زما پاکستان دی، نو پاکستان خو نشي ویل کنه، په ټول دنیا لپاره دا پابندي چې بس صرف په ډالر باندې. اوس چونکه نوې خلکو आवाज اوچت کنه، اوس پورې خو خلک امریکای ته سوپر پاور وي، اوس ورو خلکو دغه خلاف आवाज شروع کړل، او د سپیشلی د یوکرين د وار نه بعد، د یوکرين کې چې راجګړه شروع شو انخته دا غي نه بعد چې کله په رشیا باندې ډیفرنٹ پابندي ولګي، لکه یورپ ته تیل غسل بند کړل، داسې نور ممالکو د تیل غسل بند کړل، نو هغه غریبانان ډیر سفر شونه. هغه چې کله الته کې هغه ته مارکیټ بند شو، صرف تیل نه نور ډیر سيزونه د رشیا چې نو هغه یورپ ممالک وایي چې موږ نه اخلو، نو چې کله هغه ته دا پته لګنه هغه بیا وی چې موږ ډالر نه منو، موږ ډالر دغه منو، بس هغه وی چې ما سره څوک تجارت کوي، نو ما سره یا ما سره په خپل کرنسي کې کوي، یا به روبل کې کوي، روبل دغه کرنسي، او یا به سره چین په کرنسي کې. دا چین دغه چې کومونه دا خو صرف پاکستان ته ورکړو کنه، او د دوی مین کوشش هم داري چې د روان دور کې دوی و چې دا پاور دا شیفټمنټ وشي، نو پاور شیفټ کول لپاره دا ټولر سره روان دي، او دا به کیږي. د کو امریکا ډیر ریزیست کی کنه، خو لکه دا روان دي ځکه چې ډیر دا بلاک جوړېدو والا دي. کو ډاکټر صاحب خو دلته په پاکستان کې دا یو خبره ډیره زیاته اورو لګیږي کنه، چې په پاکستان کې کرپشن دومره شوی دی، مس منیجمنت دومره شوی دی، غلط طریقې سره د ملک دومره چلیدل دي چې دا په اس طریقه باندې هم زموږ د مسلې نه حل کیږي. دا یوازې د ډالر مسله خو نه، دا د گورننس مسله خو هم نه ګورې جی، لکه د حکومت چلول ترس چټي کې نو بیا خو کتا سره ډالر کم هم ډیر ملکونو کې بداسي هغه څه گزاره مو کې حکومت هم گزارو کې خلک هم گزارو کې کار وشلي، او دلته خلک دا ګیله کوي چې خلکو ته خو حکومت وی چې گزارو کوي، خو یا حکومت گزاره نه کوي. جی ګوره زه خپل کتونکو ته ډیر آسان الفاظ کې یم چې یو سړی سره ډیره پیسې یو ډیر غټ خاني، خو چې داغه کله پیسې په غلطه طریقه استعمالېږي نو او هغه فردر انویسټمنټ نه کوي یا نور څه کاروبار غټنه، نو ډېرې پیسې هم لګي شي او بس هغه ختم شي. دغه ستاسو د خبره بالکل دې سره زه اګري کوم چې مس منیجمنټ خو شته، مس منیجمنټ شته، خو لکه د مس منیجمنټ نه علاوه زمونږ چې کوم پالیسي میکرز دي نو هغه پالیسیز هم داسې نه دي چې لکه هغه د لانګ ټرم نه داسې خو خیر نشو ویلی جی، لکه تاسو ویل چې تاسو جرنالست یې، خو لانګ ټرم خو دې ته وایي کنه چې لکه نن پالیسي جوړه کی او د هغه اثرات 15 کاله پسته پورې وي، چې 15 کاله بعد به د دې اثر راځي. هغه وخت وګوره مونږ کېږو، نن بیا نه اثر نه غواړي، او شارټ ټرم زما په خیال دی ته وایي چې بس نن دی کوم نن ښه اثر راوځي. جی جی جی، لکه شارټ ټرم مونږ وایو چې کال 2-3 کې دغه اثر راځي، او جی او لانګ ټرم دی چې هغه د 10 کاله او 10 کاله د قصې ټایم کنه. ته خو د وګد وخت لپاره د لانګ ټرم سم منسوبه څوک نه جوړي، بس هم خلک زر بس نن چې بس فائدہ ده بس هم دا کوي. ورسره د دې مین وجه هم دغه چې زمونږ چې پولیټیکل انسټیبিলিټي ده کنه په ملک سیاسي استحکام نشته. سیاسي استحکام د وجه نه هر سړی و چې بس زما 15 کال تیر شو، حتی زو کتلی تاسو هیستوري ګورئ زم پاکستان هیستوري کې کم ګورنمنت هم زینو خزانه خالی کینوسی، او تاسو اوس یو خبر وکړه چې دا ګورنمنت روان او دوی دومره سخت فیصله وکړي، نو دا فیصله دوی نه کړي، دا فیصله په دوی کړي شوې دي. آی ایم ایف دوی ډیر زیات بون کړو، کو دوی دا فیصله نه کولې، نو د اپریل نه بعد به د پاکستان تاسو زه خبر وکم دا خو لا اوس روان ورځو کې به دغه چې کم دی، کم چې سروې شوی دی، کم چې ریپورټس دي، کم چې آی ایم ایف ویلي دي، نو دا ډالر به دا بزي 320 روپو ته بزي. اپریل پرون د عمران خان دی یو منسٹر عمر ایوب صاحب وزیر خزانه زما په خیال کسو،
نو د هغه پریس کانفرنس مې کتو چې هغه په خپل وخت کې ویلو چې تاسو به موږ سره گزاره کوئ د راتلونکي ورځو کې به د پټرول چې کوم دي دا به هم 300 ته ځي او ډالر به هم 300 چې ډالر زینو پټرول په خپل ځي ځکه چې ډالر او پټرول یو بل سره ریلیټډ دي ځکه چې زه دغه پټرول اخلم نو زه وته ډالرو کې پیمنٹ کوم پاکستان سره د ټیم کې 8.5 بلین ډالر دي ریزروز دي چې دا هیڅ هم نه دي او د سره چې موږ دا ګولډ او دا نور سيزونه را یوځای کونو هغه 9.3 دي او دنیا سره په سونو عرب ډالر دنیا پرې د موږ سره خوا کې انډیا ده هغه موږ چې وایي چې زمونږ هغه زمونږ نه دومره مخکې د هغوی اکانومي زمونږ نه دومره سترانګ ده چې د هغوی یو صوبې سره دومره دا خو دغه شته که نه دلته پاکستان کې دا مسله خو شته ځکه چې موږ خو زما په خیال باندې تېر د 40-50 کاله خو موږ د هر قسم جنگ نه هم متاثر یو که نه لکه په افغانستان کې چې جنګ نو په پاکستان کې هم ورسره جنګ مسلسل رواني نه زموږ خو زیات زما په خیال باندې تجارت هم په افغانستان باندې دی چې الته جنگ شنو بدلته نه تجارت هم بنشي چې الته نه سامان یا زی یا راځي هغه هم راته بنشي نو مطلب دا دی چې تاسو دا وایي چې په راتلونکي څه وخت کې به دا داسې وي او جی را روان اپریل پر ټایم چې کم دی که نه دا به داسې وي اپریل اوس دا دی اګست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوري فروری مارچ اپریل نه همیشه به مشکلی او زه تاسو هم کو نه همیشه به مشکلی او دا غینه بعد خو مونږ ته ری پیمنټونه شو مونږ الریډي آی ایم ایف سره یو اګریمنت کړی هغه په اپریل کې ختميږي هغه ته وی سټاند بای اګریمنت د نه همیشه اګریمنت سره دا غینه بعد کو زمونږ مشکلات دای چې زمونږ نور کریډټ د اکونومکس ټرم کې وته مونږ وایو چې کریډټ پیمنټس زمونږ نو کو کریډټ ریټینګ او کریډټ پیمنټ زمونږ امپروو نشو د کمرشل بانک نه چې کمې پیسې مونږ اخلو کم نو زراي دا غینه چې مونږ ته کمې پیسې راځي لکه دا چې مونږ د رشیا نه چې کوم مونږ تیل راغوستو دا غي پیمنټ زمونږ په بیهاف باندې دا چین یو بانک کړی دی هغه پیسې ورکړې شوې دي دا غي پیسې ورکړې چین یو بانک ورکړي دا چین یو بانک نه مونږ لون لکه هغه تیل په باندې ولې اثر پرې نه وته چې لکه تیل زموږ په کارو ارزان تیل لا مونږ تیل ولې ارزان نه ګورې جی په دې باندې خالډي ما یو پروګرام کړی مو زه تاسو دا سې دي چې دا د دې یو څو وجوهات دي درې ټول غټي وجوهات چي دي دا سوال خو ډېر تاسو ورته جی دوی دوه درې خبرې دا سې وکړي یو خو ګرانې خبرې وکړه چې لکه زه یو لیبر چې کم دینو هغه ته په خپل دی اړې کې به ما چې کوم مطلب واغشه هغه څنګه دا کور شل یو زر روپیا خو وایي چې د غریب کور زر روپیا بالکل زر نه زیات کیږي او چې نن سبا چې کوم لیبر دی نو هغه زما په خیال په 1100 روپیا دی د 1100 دی کو 1500 روپیا مزدور ته دی اړې چې وته مونږ وایو ویج وته وایو هغه چې دی نو هغه 1500 روپیا ده بالکل دا خبره صحیح ده په خوا په چې کله ارزانی ونه دوی په پدې کې کورم ساتو بیا به پکې رقم کو سیوینګ هم کو بچت چې وته وایو اوس چې دی نو کله چې ګرانی شنو صرف یو سیزو خوړل شي هغه ته چې مونږ بچت وته وایو هر سړی چې کم دی کنه نو داغه د بچت هغه کم ریشو چې کم مقدار یې غیر کم شي دوی خبره کوي چې ګرانی ده نو ګرانی جی زه دوی ته یو خبرو کوم چې د کې د کو د پی ټی آی ګورنمنت او کو دا یو ګورنمنت د ګورنمنت حواله سره موږ خبره اړو کول نه شو ګوره د دوی د دیموکراسي یا د غنه جمهوریت نه لګه ګیلو کړه نو جمهوریت یو ملک چې وی نو هغه ملک طریقې کوي ټول نه پهله دا د روړ ته دا خبره کلیر کوم چې کم ملک په ریل مانو کې جمهوریتي نو هغه ملک چې دی هغه ترقی کوي او په دنیا کې ترقی معاملې کې دا غي شمار کې دي شي ځکه چې کله پولیسو پر جمهوریت ني نو یو ملک ترقی نشي کولی ځکه چې بیا ډیسیژنز چې نو صحیح نه کیږي دا کوم چې زمونږ جمهوریت پارټو والا کسان یا دوی کې تنګ تنګ خپل ایکسپرټس یا غوي ډیسیژنز کوي پاتې شو ګرانی د حکومت سره ریلیټډ نه ګرانی چې د تاسو ګورئ نو د کرونا چې وته یا کووډ چې وته د اغینه بعد ګرانی راغلی ده هغه په ټولي دنیا کې راغلی ده صرف په دې کې نه چې په پاکستان کې راغلی ده او نه د حکومت هر ګورنمنت غواړي چې عوام ته ریلیف ورکړي لکه تاسو ګورئ د دوی په اخره کې څومره سخت فیصله وکړي حالانکه دوی ته پته و چې موږ سره وانیو دینه بعد الیکشن ډیرم لیډ شنو مارچ نشي لیډ کېدی نو مارچ نه پهله به دوی الیکشن ضرور کوي نو چې کله دوی د مارچ نه پهله الیکشن کوي دا زما خپل پریډکشن دی کوم چې دا سنه خو لکه ماته داسې لګي چې بیګا خو ما ورېدل چې لکه نومبر کې ایکسپیکټډ دی خو لکه کو ډیرم الیکشن د پر بل وخت لګي نو چې ډیرم ډیلی شو خو مارچ کې به دوی مست الیکشن کوي
نو دا خبره د چې هغوی ته د دې سیزونو پته به هغوی بیا هم دا سخت فیصلې وکړي ځکه چې آی ایم ایف ورته ویلي کو تاسو دا فیصلې نه کوئ نو موږ تاسو ته پیسې نه درکو. زه تاسو نه د ایم ایف باره کې تاسو کوم چې د ایم ایف مونږ سره څه کار دی خو هغه باندې وزن یو کال له السلام علیکم نصیب مونږ ته ډیر وخت کال کوي او پروګرام بالکل داسې مزیدار د نور محمد سید د مولانا سید غونډه خلک نه د لری نه سید د جمرود نور محمد سید او د ټل نو مولانا سید دی یلته نو خبرو کې بس بنیادی خبرو کې ډیر بنیادی خبرې بالکل ډیر صحیح خبره دی. دا خبره چې کومه ده لکه د کرپشن د ختمولو د خبرو سره اسی حکم کنه لږ ورځې مخکې یو ریپورت راغلی و چې افغانستان په دنیا کې هغه ملک شو چې چرته ګرانی نیگیټیو کې روانه ده صرف دې د وجه چې الته د حکومت یو ریټ ته یو کنټرول رول اف لا ده او هغه وایي چې بس چا ګرانی راوسته نو بیا موږ پوهیږو تاسو پوهیږئ نو حکومت د ګرانی مخامخ ولاړ دی دلته زما په خیال باندې چې په دې به تاسو څنګه تبصره کوئ چې د ګرانی مخې هیڅوک هم نه دی ولاړ ډایرکټ په غریب ورپروزي لکه خو غریب هم پکې ګوره ډېر لوی کردار دی ښه دا ریډي والا نه دي ته دې ریډي والا نه کله سودا والا دا به ستا بیخ وباسي والله که ته اصلي شی یوسې بس به درله داسې ته پاک شي اوچت پاکې پیسې به ورکړي چې کور ته یوسې ته به دا خو هغه نه و چې ما اخیستی خو لکه دا چې کوم مولانا صاحب خبره ده په دې کې زموږ عملونه هم شته او خبره دا ده په نورو ملکونو کې حکومت ریاست د ګرانۍ او د ولس منځ کې ولاړي دلته د ګرانۍ او د ولس منځ کې یو دیوال هم نشي ډایرکټ په دې خلکو ورپروزي داسې ده که نه ده او چې داسې ده دا خو د زه د معاشیاتو په الفاظو کې هم نو دې ته موږ حکومت چې کله ریلیف ورکول غواړي نو هغه سبسیډي ورکوي رعایت ورته نو حکومت سبسیډي ورکولی شي نه نو حکومت د مارکیټ هم کنټرول کولی شي کنه مارکیټ کنټرول کولی شي باندې خرڅه ګران باندې خرڅه بل زیاده سمګلینګ باندې کې ذخیره اندوزي باندې کې دلته خو چې یو شی ګران شي لکه د چینی ګران شي چې ګوره خلک پکې مزي شروع کوي ګوره چې خلک پکې مزي شروع کوي زه خو د چابت نه ویل غواړم خو لکه زه تاسو یم چې ډالر د قیمت خلکو ته پته اوس نن سبا زه تاسو خبره کوم چې نن سبا خلکو ته پته ولګي چې روان وختونو کې اکونومیست پریډکشن کوي کنه چې روان وخت ډالر بګرانی ډالر غرانی نو تاسو پته مارکیټ نه ډالر اوچت شو د دې کې نه ډیر خلکو بس پسې موچت کړي ځکه چې د امپورټ نه زمونږ چې امپورټ دي پاغې نه ریستریکشن لر شو د تیر ګورنمنت په امپورټ باندې ریستریکشن لګولو هغه ریستریکټ پابندیان ختم شوې نو اوس انډستریالیست چې کوم دي نو هغه ته خام مال چې کوم پکار دي هغه او نو هغه د پاراوي سټیټ بانک کې درخواست ورکړي چې زه دا سیز راوړم مال ډالر راکا نو هغه وته ډالر کرنسی وته خو ایشو کی خو ډیر خلک داسي چې د اوپن مارکیټ کې خلکو واغشتل نو حالانکه تاسو زه یو خبرو کوم دا غوړي ملک سره غداری او کنه او دا ډیر زیات دی کې ګناه ده سخت ګناه ده دی کې د دام ذخیره اندوزه کې راځي چې ستا ډالر نه دی پاره اوس تاسو ته بزنس کې ته دی لاخ لږه زه ما ته څنګه خلک سر ګران شي ولا پته چې اوس ګرانی کې نور اوچته کې پټي کې بس ګرانی کې ډالر ولا پته ولګي چې ملک ته به ډالر ضرورت لکه دا خو کور نه غلا شو ګورې خبره کوم لکه زموږ خپل کور کې تاسو لورونه یو تر پته چې بس د راتونکو وخت کې مونږ ته دا شی په کاریږي او ته پوه شې چې مړه د سلورونه مینی دا به ماته محتاج کیږي ته لاړ چې ته شی اوچت کې په کمره کې پټ کېږي جی بالکل دا خو د دې نه غټه دا ملک سره غداری دا ګولډ شو پراپرټي شو نو هغه خیر زغه خلک بزنس ته پاره اخلي هغه زه خیر دغه بومنو خو دې باره کې مفتیان او ډیر باره کې ډیر کلیر ډیر علماء کرام وایي چې دا ملک سره غداری ده او دا ډیر زیات ګناه ده چې لکه ځکه چې اوس ماته ډیر خلکو ته پته لګیدل چې اپریل پورې ډالر 320 ته زی خلکو زر واغشتل ځان سره کې خاطر ایسم نه نو بیا موږ چانه ګلو کو بس موږ خو چانه ګل نه شو کولی چې بس دا حالات روان دي بس تاسو په خبرو کې تاسو د ایوم خانم خبرو کوم خو کال السلام علیکم جی څوک یو د کوم السلام علیکم جی خیر دې سور کې تارونه خبره کوم آیازو آیا سیب ته بک سیل غواړي خیر دې سور کې او سور کې کنه سور کې بس د نظیر باندې چا سوال کړي و یرا د ملک حالات ډیر خراب دي ها جی نو هغه ولا دا جواب ورکوي خبرونه مګورې اخبار مګورې نو سم نشتا نو تاسو خبرونو کې موږ ته مخکې وی چې تیل بم نور ګرانیږي او ډالر بم نور ګرانیږي او ولات بم نور خرابېږي نو موږ لا مخړه دغه خپاک ووري نو دا خو د سکاري کنه چې لکه دا خو کورونو کې خلک یو بل لوي چې لکه ګوره سخت وخت روان دي ګوره ځان له کنټرول کوي بيدریغه روټه مخري بيدریغه خرچې مکوي اسی چکرونو ته بار موزي دا کورونو کې خلک دی لپاره کوي خلک کینی چې یره لګه گزاره وکړو ګوره مخکې به ګوره لاس لک نو بس غریب سره بدینه نور اسمه گزارو کې هغه خو چې سم زور لګولې بس لګي
صحیح ده بلکې روزګار نشته مزدوري نشته لکه کو بسو بالکل ټیک ده نو دا به اوس دینه تاسو کو کنه چې لکه دا دی ولی د خبرو کنه خدا خو دا خلک کوي د پاره چې لکه مخکې موږ له پته چیرې راتلونکي وخت د سره روان دي لګ لاس په لګ سخت کو کنه لګ ټایټ وکړو الله دې خیر الله دې مخکې خیر وکړي مړه به د خیر خبرونه خبروي بدل خبرې مکوي خجی خا مهرباني سلام علیکم تاسو خبرونه مونږ ډېر پښو کوو خجی خا ډاکټر صاحب نو تاسو کو کنه ښا مهرباني سلام خبرونه ډېر زیاته ور مګورې سم خبرونه کوي صحیح ده سلام تاسو پاره د خبرونه وروړو ان شاء الله ډاکټر صاحب د دې چې خبرو کنه لکه دا د دې د خبره صحه د پولیټیکم د چې موږ د خبره وکړو چې یاره دا خو داسې وخت را روان دي نو خلک به نورم ګران کې نو خو موږ نه سړي په خپل په مارکیټ کې نه سړي خو د مارکیټ پته چې کوم خلک دي کنه ګوره زه زمونږ خو عام ولست خبره رسولي کنه زمونږ استاد خدا کار دی موږ خو عام ولست صحیح خبره کوو نو دا زنه ما لکه کو تاسو ته زه نو ما نو دا د آی ایم ایف ریپورت هم دی ټیک شو او دا یو د بلومبرګ چې کوم دی یو خپل ایجنسی هغه اداره د غوي ریپورت دی د غوي دا وی چې اپریل پورې با لکه زه د خپل ځان نه کوټ کوم روزانه دا خو چونکه مونږ هم دغه کتابونه وګورو خلکو نه ورونو مونږ تاسو وایو نو دا سره چې دا غوي وی دا غوي ریپورت وی او آی ایم ایف ویل دي چې پاکستانی کرنسی چې کومه ده نو هغه به اپریل پورې یا روان وخت کې 60% ډیپریسیټ کیږي خنورم کمیږي نه نو دا مکه چې 60% هغه ډیپریسیټ شي نو دا چې کله مونږ د دې خپل فارموله ده کنه هغه په بیس باندې مونږ کوو نو چې زمونږ هوکار ده چې 60% هغه ډیپریسیټ شي نو ډیفینټلی ډالر بوخیږي نو چې کله مونږ دغه کو نو هغه مونږ ته چې کوم هغه ریټ راکې د ډالر نو هغه 319 313 او 300 راکې نو دا تاسو چې اپریل یا ما بیا تاسو ته پوسټ کړو چې لکه د دې نه پس په حالات د ټکیدو څومره امکانات دي کنه لکه یو کالم پکې لم خیر دی خلک هم پکې خبرې کیده اخی السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام جی په خیر غي محمود جان صاحب تاسو ته د مرګري ته دعا سلام وعلیکم السلام یاره محمود جان بابر چې دا کم لکه دی وی چې ګرانی کنه نو بیا مقصد دا چې پېټرول یا ډالر کم ګرانیږي نو دا غي په کار دا دی چې کم سرکاري ادارو کې دا کم تیل استعماليږي یا ګاډي استعماليږي نو په کار د چې د دې دا خرچه لګه کم شي او د دې ریلیف دی غریبانو ته ملو شي بالکل ټیک ده دا څه ده کنه لکه پر کې کم چې غیر ضروري کارونه دي د دې بچي د دې زمان د دې خواخي سره کم او خیان چيري په کار دار د دې ماشومان چې کم یونیورسيټو ته دي او د غي اضافي اخراجات دي په کار د چې پاغي باندې کم راوستي تاسو را د پل نوم نه خلو د کوم ځینم کال کړي ورو زما هدایت الله نوم دی شیخ محمدي خا په خیر غرور د څه کار په دې ان شاء الله خبره کوم په شروع کې دی باندې خبره کړو چې د حکومت نه خلک دا ګیله لري چې حکومت په خرچې نه کم یو ولس باندې مشکل لازم کنه په دې هم دې سره خبره کوو خو هدایت الله صاحب ډیره مهرباني د هدایت الله صاحب چې کوم خبره کړي ډیره عامه معمولی خبره ده معمول ولا خبره ده چې ار سړی په خله دا یو سوال دی چې ما ته وایي چې خېټه پورې کاڼه وتلې گزارو کې زه غریب سړی ما ته گزارو کې حکومت گزاره وای نه کوي او دی وایي چې د سرکاري د شنه نمبر پلیټونو والا ګاډي شپه ورځ ګرځي بیا د سیلونو زینو کې ګرځي دلته ماسختونونو کې ګرځي دا هوټلو کې مولاړي د خلکو سیلونو تم راوتی د آیس کریمونو خړو زینو لم راوتی نو خلک وایي چې د حکومت په خرچي ولې نه کموي او که حکومت په خرچي کمی کی نو زه تاسو نو سپوز کوم که د حکومت دلته گزارو کې لاس لک سخت چې مونږ هم گزاره کوو غریب سړی به گزاره کوي خو مونږ هم گزاره کوو نو دې سره څه مر فرق کوي ګورې چې زه تاسو خبره کوم اول دا خبره د دې رو دا خبره زه بالکل اګری کوم چې او داسې پکار دي چې مونږ خپل خرچې کمی کو صرف حکومت نه عام ولس لم پکار چې خپل خرچې کمی کی خو زه تاسو خبرو کوم چې په پالیسی میکینګ کې خود خلک انوالو دي کنه سرکاري خلک پالیسی خو دوی خطا جوړي نو ما او تاسو خو پالیسی نه جوړو کنه دا غټ خلک دوی په هغه کې انوالو دي نو چې هغوی ځان ته خپل ریلیف ورکوي تاسو به کتلي اوس ریسنټلی غټ افسرانو نوې ګاډي راوستل فورچون داسې یو غټ ګاډی دی فورچونر چې کنه هغه د هغې یو قیمت یو نیم کروڑ روپۍ دی هغه د افسرانو له ورکړل نو دا خو د پالیسي خو هغوی جوړوي کنه او عام ولس لم پکار دي نو دا چې حکومت خلک چې خپل خلک منتخب کړي دا اولیږي دي اسمبلو ته نو دوی څه کوي
نو دا خو چې د خلک ته پوسوي کنه اوس را روان الیکشن دی ودی ته پوسو کې چې تاسو ولې داسې موږ سره وکړل خو لکه دې سره دومره غټ فرق نه راځي فرق دې سره پروزي دې سره دومره فرق نه پروزي لکه دا سره پروزي دا به کار وشي چې خلکو باندې بوجم کم راشي او حکومت هم نه شي او بس خلک هم خبره ده بلو کومه ته دې مسوتن کې ذکر کړه په دې رنګ روډ باندې ریګم کنه نو موږ سختي ده تاسو لاړ شئ هلته د خوراک کوم هوټل دي کنه او جی یاره بالکل بس په سونو کې شو کنه پارکینګ ځای پکې نه ها په سونو کې شو او په هر یو هوټل ته په سونو خلک ولاړي نو مطلب دا چې په لکونو خلک چې کوم دینو په خبرو د غیر چاپیر په دې علاقې کې د شپې روټي خوري کنه جی بالکل او یو ګروپ چې روټي خوري نو د هغه بل چې کوم 15 نوال 60 روپے پوري خو به الته چې کوم د حکومت ټیکس په کار دی چې ملوشي ټیکس هم حکومت ته نزي کچا بل ورکی کنه جی بالکل حکومت ته الته نړو څه ګټه نه کیږي هوټل زیاتېږي او بیا چې تاسو کې وي یره وي دلته وي بس څوک راځي وي هغه روټي خو موږ په ټیکس موږ سور نو خبره ده چې لکه یو طرف ته موږ غریبانه بل طرف ته دا شی هم ډیر زیاتېږي زه تاسو یو خبرو کوم په بجټ کې تاسو یاد شي چې اوس د کې پی بجټ په شو نو باغی کې دوی ځان ته ریلیف ورکړو دا افسرانو ته نو هغه باندې مان یو ټي وي چینل ولا ته پوسټ نو ما وی ته ویلو چې په دې باندې دومره فرق نه پروز دا ټول د شمیل لشل یا زیات نه چې ډیر شي سل کسان دي او د دوی هغه لیول چې دین هغه دومره نه چې هغه اکانومي باندې دومره افیکټ کوي لکه وی زه دا نه خو هغه پښتو کې مونږ وایو کنه چې په وړو کې د مالګې برابر ده امپیکټ عام کنزیومر چې کوم بل دی کنه چې لکه ته کمزورې ګرځي بل طرف ته بل سړی کمزورې نه ګرځي نو هغه نفسیاتي اثر کوي کنه او دا خوشته جی دا خوشته لکه زه ګورم په یو گاډي کې بس مزید یو چرچې دی خلک یو مونږ له وی شهر مخري نو په دې خلک نه تاسو خو دا نه وی چې مخره نه خو لکه تاسو هغه پرچیزینګ پاور اخورو نشو او دا خاصه خلک غریب سړی نشي کولی او مالدار خوري او هغه کوي چې کوم مالدارم هغه نه چې لکه کوم ستا سرکاري کنه جی بالکل هغه خوري یا سرکاري سړی وي کنه بالکل جی خلک خپکی په دې ګوره زه هم چې حکومت له دې ټیم کې څه پکار دي زمونږ ټولو نه غټه مسله چې کومه ده کنه هغه ډالر دی او د ډالر چې دین ټولو نه زیات ریلیټډ شي نو هغه تیلو سره دی کو زمونږ تیلو امپورټ کم شو کنه جی نو موږ سره به د ډالر ریزرو زیات شي دا یو ډیر دا خو موږ هم کولای شو چې موږ بس پټرول استعمال کم کو دغه یس عام ولس چیو کی ګوره زه تاسو خبرو کوم بهر دنیا کې څنګه ګرځیدل کم دلته چې موږ کم پټرول شو کنه دا $1 باندې 1 لیټر دی ښه بهر دنیا کې هم $1 باندې 1 لیټر دی جی بالکل نو لکه دا اوس لفل زیل راو خو بسر سړی وي مونږ دومره ارزان دی راځه چې 100 روپۍ واچو نو دلته هم پکې چکر والی شول تم پکې شو او یو بل دا دی چې روزانه هر دفتر ته په سونو گاډي رواني یو ځکه 15 کسان دی یو دفتر وسیږي هغه په کار دی بهر دنیا کې خلک یو گاډي کې لاړ شي کنه نن به زما گاډي کې لاړ شي سبب ستا گاډي کې لاړ شي بل گاډي کې لاړ شي نو هغه شی بل ګور سره ایران کې موږ د ایران مثال غستی شو موږ د نور ممالکو مثال غستی شو هغه بسونو کې ګرځي زمونږ خلکو کې د زمونږ اول بس ټول نه پهله موږ خپل مایند سیټ چینج کوو زه د عام ولس خبره کوم ګوره ته په پیښور کې به د سرکاري گاډي یا د سرکاري خلک چې ډیر د ټولو نه زیات راغون کې نو زر بني او د قزر گاډي بمني ټیک شو جی دا منګه ما اسی وی او د پیښور آبادی به کم از کم 50 لک خو به کنه دا د نوې سنسس مطابق کروڑ ته نږدې ده خو زمونږ به وي 50 لک نو په 50 لک کې زر یا 2000 کسان څه نه دي خو چې د 50 لک کې 10000 کسانم یا 10000 کسان چې دا دوی دغه کې دوی د لوکل ترانسپورت یوز کوي دوی د دې سيزونو نه روزي د مایند سیټ نه روزي چې خپل گاډي کور کې ایران او د قصو تاسو پته الته کې د ترانسپورت کنټرول کول لپاره د انوایرنمنت د صفایي لپاره غوي څه کړی دي هغه ایون ان اډ نمبر گاډي شو کړی چې په فلانه نمبر باندې په فلان کې روز بدا نمبر گاډي روز پلان کې نمبر گاډي روز چې ایون پروز 8 روز او د 8 پروز ایون روز نو هغه روز باندې هغه مې پرچلېږي د قصیز ریفارمز چې په کار دي نو ریفارمز د مرګري په بیا وي چې ته راځي زمونږ په سر باندې چاړه راکې خو ځنه نه مونږ به ګوره به حیثیت قوم به شوروم د خپل ځان کو چې د ځان شروع نه کوم نو دا کلم نشي پوسیبل ده نو مونږ له خپل خرچې کنټرول هر یو کنزیومر یا هر یو ولس یا هر یو کور چې دی کنه خپل خرچې کنټرول کول شروع کړ ډیر زمونږ ډیر مسلې به حل شي